MT Media Pansper YT. هغه خبرې نشته خو زم دا وایم بھائی نوجوانان حناب دیسی شي دا خو موږ اسی تاسو باندې پردې درچو صرف پراډیان مداریان او دانګ شرارتيان راجم شوی نوجوانان حناب دیسی شي قسم دې خپل در باندې یقین کوي پیر ګوهر دې نه مني بل دې نه مني بل دې نه مني قاضي فضل الله در باندې رد کو خپل مشران در نه انکار کوي د حیات النبی په موضوع کې تا باندې چې د مفتی نجیب الله فاروقی رد کړی دی تا ته ویلي تا د سخت غلط کړی دی تا ته ویلي تا سره د پنځپیریانو عقیده منلې تا ته ویلي چې تا د شیخ قاسم صاحب د گمراهۍ باندې د سخت کړی دی تا ته پیر ګوهر ویلي تا غلط لیکل کړی ستا په عذاب قبر مناظره باندې پیر ګوهر رد کړی ستا په هرې مناظره ستا مشرانو رد کړی دی او اوس دغه کشران دی وایي وای د ندیم نوم بناخلو دا څه شي دا بل څه خبرې شوې و ندیم پرېږدوي یا پلان کې یاد کا پلان کې یاد کا ندیم خو په ټکی کا کړنه دی قسم دی چې تا باندې جمعیت والا شرمېږي تا باندې د جمعیت عالمان اعتماد نه کوي ته د کتاب په باب کې صفرې ته د علم په باب کې صفرې صرف زغه ظاهري مطالعه دې کړې ده نو په هغې باندې چالاکي کې دا زما انسانیت او ښه سړیتوب چې ما درته ویلې ما د احترام کو عزت مې درله کو قسم دی که ته د عزت سړی ته بې عزته سړی او بې عزته سړي له عزت ورکول دا ډېر غلطه خبره ده نو تا کې چې د علم تک او بوی در پکې نشته د قصیزي نو اوس زما ستا په نوجوانان حناب هم یقین نشته چې لیکل غواړي مال به لیکل ته راکې ستا باندې هر سړي رد کړی او هر سړی در باندې رد کوي او ما دې ملګرو ته ویلي چې د باندې چا رد کړی دا خبرې راجمه کوي لږې ورځې بعد به په دې باندې انشاءالله یا ویډیو کلیپ کوو یا به درله شیر کوو چې په تا باندې د خلکو څومره اعتماد دی په تا باندې د خلکو څومره یقین دی ستا په تنظیم باندې مخکې ورځ پیر ګوهر رد کړی په تنظیم چې داسې تنظیم چې د جمعیت علماء اسلام یو شخص مني بل یې نه مني دا موږ ته مسلم نه دی ته به ماله د خپل دغه جماعت د جمعیت د مشرانو لیکل راخلی ته دیوبند یادې که ته دومره نرې ماله د هندوستان د معتبر علماو نه لیکل راواخله نو نوجوانان حناب دیسې شي دا خو د چرګانو جماعت دی دغه یو څو شرارتیان مداریان دی را جمع کړي په هغې باندې کلیپونه کې نو دا شرارتونه پکې نوجوانان حناب غیر معتمد جماعت دی په دې باندې د چا اعتماد نشته جمعیت والا پر یقین نه کوي حتی چې ستاسو ډیرو مشرانو ماته وي چې د زمونږ جماعت بدنام کو د زمونږ تعلق خراب کو د زمونږ چې د اختلافات پیدا کړل دا ستا مشران وي نو پتا او ستا په جماعت ته چا یقین نشته ته به ماله د مشرانو نه لیکل راغلی تا باندې ستا شیخ ادریس ردونه کړي دغه شیخ ادریس در باندې ردونه کړي نو موافق او مخالف دا د هر چای اوس دا خبرې زه د دې لپاره کوم دی وای مفتی توصیف د لزانه چیلنج ورکا که مناظره در سره کوي جو به کی در سره او کنه کې در سره جوم نه بکای تاسو خپل کار دی باقی زما خبره ده که زما په جماعت په سری خبره وکړي زه یو کارکون یم زه یو چوکیدار یم زه یو حفاظتدار یم قسم بالله کدی داسې پرېږدم یا به د دې شرارت نه توبه وباسي د دې حرامي توبونو نه به قلاریږي زما سره څه کار دی دیو یور دی ما په مناظرې ځان مشورې قسم بالله چې ستا سره مناظرې ته زه کینم ما ته ځان بدکاره کېږي ډېرو ملګرو راته وایي د دې شي نه ته څه غواړې وایي دا خو جاهل سړی دی وایي خلکو ته معلوم شو قسم دی الیدیسو ته معلوم شي چې یو جاهله لوټی بریلیانو ته معلوم شي سیپیانو ته معلوم شي اشاعت والا هغې چې دی هغې هم چکړې چې سوری لوټی قسم بالله که د اسی بس نور در پسې مخکې نظم خو څه حیثیت دی نشته هیڅ حیثیت دی نشته خو صرف شرارت کې کنه او په شرارت باندې مشهوري او په شرارت باندې د شهرت موندلې دي نو دغه شرارت جواب به زه در کوم او باقی کته وی چې مناظرې باندې ما سره مو قسم دی چې زه چې تاسو سره وس کینم کنه ما د ځان کمزور ښکار کیږي زم یو سره دومره ذلیل دي چې خپل د جماعت مولیان پر اعتماد نه کوي طالبان در باندې قسم دی بدزونه دي طالبان در باندې بدګمان دي نو د سر زسل کینم خو زم شرارت کوي زمون کشران ملګری او هغه د باز نوجوانان ملګری هغه ماته ویډیو راولېږي وای مولوی صاحب دې کس خبرې کړي زه د هغې د زړه ساتلو دپاره او د جماعت د عزت او د خیال ساتلو دپاره تا بسې کلیپ کوم ورنه قسم دی ستا په کلیپ کولو باندې هم زه اوس شرمېږم ما ته ډېرو عوام وایي ما ته مولوی صاحب دا خو بدزاده سړی د سر ته څه کې ته ځان داسې یو څیز مه یادوه قسم بالله اوس د حیثیت د چرګې شوی دی ته هېڅ څه شی نه یي اسی ځان کې د تکبر پیدا کو نه در پکې د بیان ماده شته صحیح بیان نشي کولی یو غر او بل غر ولي نه در پکې د تدریس ماده شته خو دغه جلسو له یو سولې ساتلې یو څو ورځې به دې ګرځې را ګرځې لږ ورځې بعد بیا به لاندې داسې ناستې لکه لوټه چې ناستې لوټه چې پرته
دغه د حیثیت ته او کله مناظرې خبره کې اصل دا خبره چې دی وکړه قسم دې زم چې ستاره شکلې ته مې نه کتلې او ستاره شکلې سره زم چې چا مناظره کوله زم چې د په دې شکلې باندې چې نظر اچول چې د زم دام دی یو قبیح سړی کار وای خو خبره داسې ده که بیا هم شرارت کې او سبا ول غلط رنگ ورکې نو زه د خپل هر مشر نه لیکل راخستې شم تحقیقاتي کمیټې یادې د خخې ګټې تلاسه چې خضر ته پته ده چې د وحدان سره اوس مقابله ګرانه ده او ذلیل شوی رسوا شوی اوس خخو ګټو تلاسونه چې تحقیقاتي کمیټې ختم شوی د جمعیت علماء اسلام علماء او طلباو دا واوري چې زخ کار لګیم زم کمیټې ختمه ده کمیټې ختم شوې ده او دا ذلیل انسان لګیا دی د کمیټې نه لیکل راواخله دا به شرم سړی دی کنه دی د مناظرې نه د پرار لار اختیاري کنه اختیاري کله مشر د سخت غواړي طریقه مې درته خو د رابطه را سره وکا یو نعمت مولوی صاحب د مومند والا سره رابطه وکړه دغه نعمت مولوی صاحب د سره ز ثوابې ته لګم او یو معتبر ملګری راوله د مفتی سراج الدین صاحب نه د لیکل راخلم وې چې کم ځای غواړي زه در سره مناظره کوم هغه وختونه نشته هغه خبرې نشته خو شرارت به یا پرېږدي او که شرارت دی نه پرې خو د قسم د کزر دي سي پرېږدم ته وې زستا خبره نه سل پیری ماوره دا زما د خبرې هر سړی اورېدم نشي دام ته نشي اورېدې دا چې وادي اورېدې کنه په دې تندې بدی 36 منه چې دی خله به زی ورازي دا خبره چې دی دا اورېدم ته نشي او نه برداشت کولای شي چې وادي اورېدم یا به جواب کې او یا به چې ځان له سوچونه کې خو ځکه خو اورېنه او زدا منم نه چته ناوري دا خو ځان چې یو شی د ښکارا کو چې زې ناورم څنګه ته ناوري چې جواب ورکې ته یوري کنه اوري نو کته یوري کنه اوري خو چې کله دی بکواس کو او ګډه وړي خبره دی قسم بالله کوي پرېږده چې سپ کې راځي غدر سره کوم او زه دې نه پرېږدم خدا خبره ځان سره یاد ساتي کته خبره کې کنه د لیکلو میکلو نو جوانان حناب قسم دې زې په صبر کې نه حساب نو جوانان حناب دې شي ساده جمعیت مليان نه مني ساده جمعیت طالبان نه مني زبې سکو مال به د خپل مشرانو نه لیکل راوړي او دا لیکل چې د لول زره د دام د پیرار لاري دا ځانه باندې لټه دا ځان بانو لاري ګوري او ما چې تاسو له اول مناظره کوله وخت کې سمرو تا چې زما سره کوم وخت کې مناظره کوله هغه وخت کې دا قصې نه وي اوس دا قصې راوستي نور هر خبره ځان لټه سوره سوا چې سکه هغه کوا زما درته خبره دادا چې زم نوجوانان حناب نه منم مال بم ته خپل مشرانو نه لیکل راخلي کله مشرانو لیکل او زه سره کینم او که مشرانو نه لیکل روان نه خسته نوجوانان حناب ماته د چرګي مقابل نه ښکاری نوجوانان حناب حیثیت د چرګي د انډ نه کمزورې دي زب نوجوانان حناب سکو